بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كانت معتدة عن وفاة فصدقها الورثة في الولادة ولم يشهد على الولادة أحد فهو ابنه في قولهم جميعا. مولوی سے برگوری جی باب ثبوت النسب شروع دے مسئلہ راته دا بیانې ټول برګوري یو خزه معتدة الوفات دا خوانی وفات شوه د عدت تیری دی کی دی دوا وکړل چې زما عدت کی ماشوم پیدا شو د خپل خاون نه کم چمړل دي ورسوي تصدیق وکړلو چې بالکل ستا ماشوم پیدا شو اوس حکم دار د ماشوم بل د غمړی زی حسابيږي د نورو زمانو په شان بادام میراث وړي کلوري او کوزي په خبرو په لګي تاو کړه ګورئ په خبره پوه شو کنه فإن كانت معتدة کچره خزه معتدوا او دو کالو کې دن نزیو شوان وفاتن د وفات نه معتدوا فصدقها الورثه ورثوي تصدیق وکړو په ولادت کې ټولو یا بازو گواہی چانه د ورکړې صرف تصدیق یو کو چام دانی دی ویلي چې من گواہی ورکو د دې زی وشو یاد ساتئ کا ولم يشهد على الولاده احد چام گواہی ورنکړه په ولادت معنی احد چام فهو ابنه نو دا بزوی فهو د ماشوم دا بزوی د میت حسابيږي په قولهم جميعا ټول په قول کې دا مسله ده په قولهم جميعا معنی زمنګ د دریوړو امامانو رائے ده وهذا في حق الارث ظاهر دا مسله د ارث په حق کې خدای را ده ځکه ارث تورث او حق ده او دیو خپل گواہی ورکې نو په خپل حق باندې اقرار کوي بل لانه خالص حقهم ذکر خالص حق د دیو ده فيقبل فيه قبلي کې به دې کې تصدیق د دیو ذکر د دیو اقرار ده المرء مؤاخذ باقراره 83 نمبر ماده ټول 63 دین چلیږي اما في حق النسب وصدا خبره نسب سبب څه کو نو کوم چې گواہی ورکړي د چې دا د غیزوی دی دا خزینه پیدا شو داغه په حق کې ټیک ده ثابت شلو چې د مړی زی دی خو چا چې نه دی ورکړي وس به څه کو یعنی کوم ورثه و چې دا خبر نه دی دا تصدیق نه دی کړي چې واستانه پیدا دی وس به څه کو داغه په حق کې بهم زی جوړو مطلب داغونه به میراث را کوم ودته پیږي کنه نو چا ویلی دی چاو مطلقاً دا مساله ده چې بعضو ویل چې بعضو د ولادت تصدیق وکړو او بعضو نه دی نو د ټولو په حق کې وشو او بعضی وینا دا څوک چې تصدیق کوي کې دیو د شهادت لفظ استعمال کړو چې من گواہی ورکو چې دې زی دی به ټولو په حق کې کني ټولو په حق کې با نه تاسو ګورئ هر چې په حق د نسب کې هل یثبتو ايد نسب ثابتي کې په حق د غیر کې کوم چې تصدیق نه دی کړي نو قالوا مولان ویلدي اذا كانوا کله چې دا مصدقین اهل شهادت وو یعنی عادلان ما څه ویل چې شهادت لفظ شهادت په کې شرط ده کنه ده تاسو ګورئ کله چې دی اهل شهادت یثبتو ثابتي کې بالغ قیام الحجه ځکه حجت قائم شو ولهذا قيل دغه وجه دا خبر ما ذکر کړی و نو خبر له پیره به ووري د باز خلکو راي دا کوم بعضو چې تصدیق کړي دي چې دا د خزي بچي دي پیدا شوتي کچري دی اهل شهادت اهل عدالت ما ویل چې گواہی ورکړي د سیمه گواہی ضروري ده دیو څو اهل شهادت نو به مسله دا د ټول په حق کې بنسب هم ثابت شي اهل شهادت وو د دل کسی د وجه نه باز خلک وایي چې لفظ شهادت هم بلازم دی بیانې ذکر کوي به لقيام الحج ولهذا دغه وجدا یعنی اهل شهادت تو به شرط دی نو قیل چاویلی تو شرط لفظ شهادت هم به شرط دی وقیل چاویلی معنا لا تشترط لفظ شهادت به شرط نه دی لئن الثبوت تقیدا اختلاف مليس دارای د علماء ما بالکل شروع کې بدلی ویلی ایکسپنج کوم اوس ما ته لغو کې دی اسه کیسه غاډه وړه شولا بعضو تصدیق وکړلو چې خزي بچي پیدا شو بعضو نه دی نو په حق د نسب کې وس دوه راي دي یو راي دا چې
دا مسله خو اتفاقی ده چې اهل شهادت وو اهل عدالت وو د نور په حق کې بم نسب ثابت شي صحیح شو اختلاف بدی ټکی دی چې هغه څوک چې تصدیق کوي هغه بل لفظ د شهادت ذکر کوي کنه دی کړي یار موږ خبر بل تاړه والی وا پوه شولې نو بازي وایي ذکر کوي به بازي وایي ضروری نه دی ولی ضروری نه دی وایي خو طبعا ثابتيږي ګوري ولهذا قيل تشترط لفظه الشهاده وقيل شاويل من لا تشترط شرط نه لفظ د شهادت ولي لان الثبوت في حق غيرهم ذکر ثبوت په حق د غیر کې د نسب اخو تبع لثبوت في حقهم دا څوک چې وایي بچي د دینه پیدا شو د دیو دا تصدیق دا اصل شو ثبوت د دیو په حق کې وشو دا اصل شو چې تصدیق نه دی کړی داغه په حق کې دغه ثبوت څه شو تبع شو او تبع کې به شرایط نه ضروری ها شو زدل تم لفظ شهادت پکې راولي ځکه ثبوت په حق د غیر کې چې تصدیق نه دی کړی دا تبع د لثبوت په حقهم د ثبوت په حق د چا کې چې تصدیق نه دی کړی دی دا غي تبع شو نه پیږي بیا دا ثبوت په حق د غیر کې دا تابع شو د ثبوت په حق د مصدقینو کې او د اقرار بوجا وما ثبت طبعا او هغه شی چې طبعا ثابتيږي کنه دا قاعده ده لا يراعى فيه شرایط کې شرایط خل ساتل نه ضروري واذا تزور نور آسان دیکھا واذا تزوج الرجل امراه فجاءت بولد لاقل من 6 برغوريجي ایوي خزي نکاح وکړه د نکاح نه پس لا شپږ میاشتې نه دي تیر شوی او بچي راوړو حکمدار دا بخاون ته منسوب کیږي ځکه که خاون نوې نشپږ میاشتې کې با دن نه پیدا کېدلې دای د نکاح نه مخ کې چیرته چاوته کړی دا وګورئ یو پیروي وایو ښا واذا تزوج الرجل کله چې نکاح وکي او سره د خدي سره فجات بولدين ما شوم راوړي لاقل من 6 اشهر د کوم وخت نشپږ میاشتې لانی تیر شوی منذ يوم تزوجها منذ يوم تزوجها دا ټول جمله مضاف الیه ده دا غوښنه هغه ورځ نه کمینه چې نکاح کړي نو ثابتيږي نه سب د دې ماشوم سره خاو د خزي خاوند ده ولې ان العلوق چې دې مسله کې ولې سب دا سابق دی په نکاح نه مخکې علوق راغله فلا يكون منه خاوند بني سابقي دا نسب او کشپک مشته تیر شولي یا زید توجه او به ماشوم پیدا شو به بلار ته من خزي خاوند ته منسوب به وان جاد کله خزي راته کو بده ماشوم باندې لسته اشهر فصاعدا يزيد ثابتي کې مناسب د ماشوم منه د دې خزي د خاوند اعترف به الزوج خاوند کې اعتراف کړی یو چپا دي شوی ماته تاسو لغوک شي ماته سمخ کی وقيسه کړی وا ماته استویل یو فراشي ضعیف ته هغه د عام وینځ فراش ته نو هغه کې باقاعده داوم ضروری د چزمانه دی الوب جوړیږي او یو فراشي متوسط دی هغه د ام ولدی دی الته بغیر د داوین نسب ثابتيږي مولا ته توجه خو نفي کوي نفي کیږي لیان میان ته به ضرورت نشته او دریم فراش قوی دی ادمن کو هي فراش ته هغه دوه فیدی دی یو بغیر د داوین نسب د ماشوم بلار ته ثابتيږي او کوئی زمانه نه دینه نه فکیږي ترڅو چې څه نه کړي لعان نه کړي او څلورم اقوا دي هغه د معتدی دي عدت کې چې ماشوم پیدا شي هغه د پلار شو نه په هیڅ طریقه نه فکیږي نه داوی ته ضرورت شته نه په نفي لري کیږي او نه بلیان لري کیږي ځکه معتدی مباینه سره لعان کیدي شي وګورئ نو دا ټکو ته زه به اشاره کوي ګورئ اے طرف به زوج او سکت اقرار کوي کني کوي ځکه فراش قوي لکه لان الفراش قائم فراش قائم دی او قوي فراش ته مدم تامر شپږ مشته اوپر شوی دی فین جحدت الولاده اوس بر ګورئ که خاوند د ولادت نه انکار وکړي د دې خبرې نه چې خزه تانه دی راوړی دا نه چې تا کوي تانه نظمان نه دی دا مطلب نه دی مطلب پردې بچي دی راوړی ته چې ما راوړی تانه دی دې صورت کې کی وی خزي گواہی ورکړه چې ستا خزي راوړل کې کیسې پرې د ستاره خزي د پرج نه راوتلو زو ته ولاړ و بس دا کافی ده کا وس په بيو کې منګه شهادت کې د دې حواله سویب د هدیل ته ذکر کړي و چې وې دا منګه
طلاق کتاب الطلاق کې قصه ذکر کړی دا دا خبره کوله ګورې وتا فین یعنی زین الته مسله دا و چې کوم قصې داسې دي چې الته اطلاع سلو ته نه ملاويږي د خزو تصرف اطلاع ملاويږي نو الته دی خزي شهادت هم پکې معتبر دی شهادت مراتب بیانول ګورې وتا فین جهادت فین جهاد الولادت که خاون انکار د ولادت نه کو ثابتی کې به ولادت په شهادت د یو خزي هم تشهد چې گواہی ورکې په ولادت باندې دا به بزوی شي ښا چې ویل ستاره خزینه پیداره بزوی شو اوس که خاون وې زمانه نه دی لیان بکې لیان حتی تر دې لو نفاو که خاون نفیو کی زوج یلاعن لیان بم کوي ولی لأن النسب يثبت بالفراش القائم برق وري اعتراض بيدا نسب د چا په وجه ثابت شدي وي خزي او خاون وسنه فی کی ته لیان کې لیان خو که ساز سوچ وي په حق د خاون کې حد قذب دی او په حق د خزه کې حد زنا ده د څه کنه د لکا او بنګ نن په هدايه کې الته ویل چې شهادت د خزو چې دی حدودو کې دا نه دی مقبول څنګه تقبله نس نه پويږي په دلته دا د سړي د لیان چې موقوف دی په نفي د نسبنا او اثبات نسب دا چا کړو خزو کړو وای چې لیان تعلق ټول چا سره خزو سره شو خزو غو نه قبليږي تر سه به تاسو ګورئ لأن النسب چې جواب کوي به نسب ثابت شو په فراش قائم باندې نسب چا باندې ثابت شوی لیان تعلق اصل کې د نسب سره دی او هغه چا نه ثابت شوی فراش نه فراش نه ثابت شوی ښا د خزو په گواہی نه دی فراش قائم دی اسم او وورا واللعان چې انما يجب بالقذف اللعان خو له واجبي کې چې قذف وکي څه وکي او وس دا خبره چې دلته مسله د ماشوم د ماشوم چا ثابت کړي خزو وې دا نه د ضروري ښه چې بنفي د ماشوم دی وشي د دین غیرم کیږي اسبه د زنا کنځلي وکي کیږي کنه کیږي وليس من ضرورته او نه د ضروريات د قذف نه وجود د ولد چې ته وې چلکه وې ولد خود خزو بقول ثابت شوی او بس به لیان غوې په خزو باندې رااله نه لیان اصل کې د کنځلو په وجه رااله دا نه چې ماشوم د نفي په وجه شو فینما یصح بدونی کدا خو بغیر د ولد نم لیان راتل شي تاسو دی دویم نمبر حشی تراشي جواب نما يقال اللعان ها هنا انما يجب بنفي الولد لیان دلته د چا وجنه را سوال کوي نفي ولد د وجنه او ولد ثابت شوی او د چا وجنه بشهادت القابله اوس خبره صحیح شو لکنه لیان د نفي ولد د وجنه را او ولد ثابت شوی په شهادت د خزو باندې نګوي لیان را په شهادت د خزو دا خو حد را په شهادت د خزو دا صحیح ده نو جواب کوي وته ګوري وته وجه دار ان اللعان يجب بالقذف دا صحیح دی دی اللعان قذف په وجه راغله دي والقذف موجود قذف خوشتره کنه لان قوله ليس مني دا زمانه نه ده دا اصل کې ګویا ته زنا کړی دا پاد شول دا خبره چې ولد نبی کړی دی ځکه لیان دی دا خبره دی وای صحیح نه ده دین غیرم کیږي راځي ورله مخکې فإن ولدت ثم اختلفا فقال الزوج تزوجتك منذ أرب لك برو ګوريږي نکاح وکړه ماشوم پیدا شو خاون وی زما د نکاح خلا شپږ میاشتې نه کیږي ستا ماشوم چې دین زمانه نه دی خزه وتوي نه د نکاح شپږ میاشتې شوې دي بده کې لانجه ده چا قول به اعتبار وي د خزه قول لا که ګواهان سړي سره وړي راخه کني خزه قول به اعتبار شي ګوره فإن ولدت کچري ماشوم راوړو ثم اختلفا بين خزي وغوان اختلاف را لين فقال الزوج تزوجتك منذ 4 سنون مشتكي چې نکاح مې شوی دا وقال ورته وی هي منذ 6 اشهر دوس شپږ میاشتې وشولې فالقول قولها قول ورچا مو د ورې د خزي ادب زوی حسابيږي ولي لان الظاهر شاهد لها فإن تلد الظاهر لکبر وګوري دوه احتمال دي یو دا چې ماشوم د زنا نه بل دا چې ماشوم د چا نه د نکاح نه ما څلور مې د سړی هغه کوم نو د سړی هغه نو مانو ماشوم د زنا نه شو کله خزي خبرو مانو ماشوم د نکاح نه شو او خزه مسلمانه ده او مسلمان باندې خو ګمان پکار دی ځکه امام کرخی رحم الله اصل ذکر کړي شپږم امور المسلمین محموله علی صحت متى امکن په دی واړه وای مرکو لہذا موږ بوایو چې دی طرف ته یعنی ظاهر مرګرته د خزي کوي چې حلاله
د مشوم د حلال وته نه دی حرام نه دی تاسو پیږئ کنه البته یو بل ظاهر مشتری غیر خاون مرګرته کوي زموږ په دې مادو کې لسمه ماده د الاصل اضافه الحادث الى اقرب اوقاته اصل دا چې د نوي شي اضافت په دوه اوقاتو کې چې کوم قریب وخت دغه ته به کوو نه پیږي وس نکاح څلور میاشتې شوي ده کنه شپږ میاشتې شوي ده نو قریب وخت کم دی څلور دی دلته اصل لچا مرګرته کوي د سړي علم دی کنه نو اصلین متعارض شو هغه اصل ترجمه موږ ځکه ورکړه چې هغه دلته بهتر دی غوالو ماشوم نسب ثابتېږي علم دی کنه هغه موږ ویلي ماشوم نسب ثابتولو د بارا حتی الوسه کوشش کوو ظاهر شاهد ده خزر بارا فإن أخذ چدا تلدو بچه راوڑی ظاهرا من نکاحین راوڑی لا من صفاحین دا دا زنا نه راوڑی ولم يذكر الاستحلال بوس مسله دار د خزه مدعا علیه دی جوړ کړه مدعا علیها قسم بکئی کنه بکئی دا مسله مخکې تر شوی وا چې امام سی بدغه صورتونه کې ویلو منکر لره قسم نشته او صاحبین وی شته او ذکر یې کړه مسله د استحلال هو على الاختلاف فتوا د صاحبین بقول الله وإن قال لامرأة إذا ولدت ولدا فأنت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند أبي حنيفة لکبر وګورئ جی یو سړي خزي ته ویلي ک بچي دی راوړو ته به طلاق ټول بر ګورئ ایوی خزي ویل جی ستا خزي بچي راوړو گواہی ورکړل نو خزه به طلاقيږي کنه امام سے وای نه طلاقيږي او صاحبین وای طلاقيږي وإن قال لامرأة إذا ولدت ولدا فأنت طالق فشهدت امرأة وخزي گواہی ورکړه په ولادت باندې لم تطلق نه طلاقيږي امام سی وای وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله تطلق طلاقيږي دغه دلیل هغه شهادت د خزي حجت دی په دې مسله کې کنه ولادت کې شهادت د خزي سره حجت دی ما تاسو ول منغه اوس کتاب شهادت کې دی ویل صحیح شو او به په دې ولادت کې شهادت د خزي حجت دی او به په ولادت باندې طلاق بنا دی نو کوم شي کې چې خزي قول د خزي شهادت حجت دی نو هغه کوم کار وشو کوم چې به بنا دی په هغه کې مش څوک به بنا دی طلاق ځکه شهادت د خزي حجت دی په ذالک په باب د ولادت کې نبی له صلوات و سلام فرمایي شهادت النساء جائزه شهادت د خزو جائز دی په مال استطيع الرجال باغه څخه چې طاقت سری نه لري ان نظر الیه نظر آلتا دې استلتم لیکلي حاشیه کې چې دا غریب دی د الفاظ باندې مصنف ابن ابي شيبه کې یو روایت نقل کړي دی هغه د مفهوم شته التلاندي لیکلي ولئن شهادت د خزي واحدي چې دی وره لما قبلت في الولاده هر کله چې ولادت کې قبول شو ماته سو ته ویلو نو څه ولادت باندې چې کوم شی بنا دی هغه کوم څه شو قبول شو تقبل فيما يبتني قبلي کې په هغه ځای کې طلاق کې کوم چې بنا ده په ولادت باندې چې طلاق ده امام سے په لګ بر غوړې لکه دا خزه چې وې ستاده خزي بچي وشو دا اصل کې مطلب دا دی چې خاونه تهانه شو لکه درمانه طلاق شولا دا اصل کې په طلاق باندې د خاون په هنس باندې گواہی ور کوي او طلاق او د غشن د خاون ذهنس د خاون هانس کېدل دا د یو مسله ده چې دی کې سړو ته هم اطلاع ملاويږي د خزو گواہی په کې کار نه ور کوي تاسو چې دوه سړي یا یو سړی دوه خزي نه راغلي ګورئ وتا انها ادعات الهنس دا خزه اصل کې داوود هنس کې چې خزره طلاق د سړیا نو ثابتيږي مگر به حجت تامه باندې دوه گواهان یو گواه دوه سړي وهذا وجداد لان شهادتهن دای بل مزیدار وجه بیانې صاحبانو څه ویلو چې بنا ده پکانه څه ویل چې شاه په ولادت کې د خزو گواہی مقبوله ده نو په ولادت چې کوم شی بنای پغی کې مقبوله شیدای ویلو مړه ورته ویډیو مزیدار خبر ورته کوي د خزو گواہی په ولادت دغه شنور مسائل کې یوب النساء کې باکره ده کنه د باکره منګ نین کی ویل هغه نین حوالم منګ نه نالته ویله نین یو برینین تلاړ یو بردل تلالو نالته د خزو گواہی قبول او کنه چې باکره ده کنه ده به هغه بنا بر ضرورت وا بنا بر سړول ته اطلاع نه کېدله او دا خبره د طلاق والا دا دلته ضرورت نشته الضرورت تقدر بقدرها 21 نمبر ماده وکنه وګوره شهادت د خزو دا خو ضرورتن په حق د ولادت کې فلا تذرو في حق الطلاق کې باندې ظاهريږي لانه ينفك عنها ځکه طلاق خو جدا کیږي د ولادت نم ولادت بني خلق طلاقونه ور کوي وان كان الزوج قد اقر بالحبل
طلقت من غیر شهادت عند ابي حنیفه لک برګوره لګا وی خزي د خاون ویلي جړه مسله ده که بچي دی وشو ته طلاقي او خاون اقرار مکو چې حامله ده حمل اقرار مکو به خزي ویل جیز ما خو بچي وشو خپل ویل ګوا موانه شته امام سی وی به هم طلاق واقع شو خزه سړی سم اقرار دی ویلا د حمل کړو صاحبین ویني چې دل تم جړه مسله ده یو خزه بڅور کوي په ولادت باندې گواہی کوي الا وان كان الزوج قد قرر کاغه اقرار کولو بالحبل نو طلقت طلاقی کی بغیر د شهادت نه عند ابي حنیفه رحم الله او د دوه مسلو کې امام سے قول مفتى به ده وانه ما صاحبین وی تشترطو شرط شهادت د قابلین لان لا بد من حجه او وی دلتم شرط شهادت د قابلی لانه لا بد من حجه زکا چې ضروری دی حجت لدعوا د خزر داوی د بار چې بچی می وشو د دې لپاره څه ضروری دی حجت د داوا د خزي د هنس تخاون چې بچي مو شو پتا طلاق شو نه داوا دا شهادت ولا بکار دي او شهادت او شهادت دی وی خزي حجت دې په دې مسله کې وختي موږ بیان وکړل ما بیان خلک مو کنه کدا په ولادت بنا ده ولادت کې خزي شهادت قبليږي ولو امام سی وی ان الاقرار بالحبل چې دا اقرار چې ویل چې کنه زه اقرار کوم چې حمل دې نو چې د حمل څه د مفزیکی کی کنه ولادت تنوګه پاغیم څه وکړلو اقرار وکړلو چې اقرار کړي غوان ته ضرورت شو المرء واخذ باقراره دا اقرار دی بما باغ سمان یفزیکم چې مفزیکی بما یفزی چې دا کومه چې دا حمل مفزیکی الیه غته پاغیم اقرار دی چې ولادت دی اول ولادت ولانه بلورا دې سړی چې اومنه لخذ استحمل له نو خذ امینه وګڼله چې ته امینه به خبره کې چې به وره خذ ویل زما حمل له خاون ور سره اومنه استحمل له نو د خذ د امین اقرار وکړلو او د امین قول معتبرینو چې ما سره د پیسې کې خود لري ما ویل ما درو بس کړی دی ویل ندي نو زما قول معتبر دی امینه ما پویږي به دلته خزي قرار یو کو چې خزي ول زما حمل له هغه ول او ته رشته و ته امینه حمل دې چې وسغي ول بچي می پیدا شو دې به منل شي ولانه اقر دي سري اقرار وکړو بكونها بدي خبره چې دا خزه د مؤتمنه ده فيقبل قولها قبليږي با قول لخزه برد د امانت کی دا امانت وبس کول لي بچي می وشو طلاق درمان رااله قال د قدرې مولا انتهي اساني مسلې کوي الک اکثر مدد حمل 2 کال دي مخکې ویلو کنه واكثر مده الحمل سنتان لقول عائشه رضي الله تعالى عنها هغه فرمای الولد لا يبقى ولن باقي کیږي في البطن بخېټه کې او د مور بخېټه کې اکثر من سنتين زید د 2 کلونو نه ولو بذل معزل اگر مغزل اگر کده مغزل د سوري موافق ولني بهم نه پاتې کیږي اثرخه کې غول شي کنه اخلق تا وی اغي سورې مجلدې دا ویږي سورې نخلي پسې بيخي سکندم نه اشاريږي نو معنا دا چې 2 کالو سکندم زید نه پاتې کیږي بیګي اگر کده سورې د مغزل وی او اقل موده د شپږ میشتري دا موږ بار بار ویلي دلیلی لقوله تعالی د وجد الله تعالی د قول له حمل او فصال حمل او ما شوم ته پي ور کول نه کټ کېدل لا موده ټول څومره ده 30 شهرن 10 میشتي او به 24 میشتي د ما شوم د پي ور کټ کڅو پاتې شي شپږ ثم قال وفصاله في عامين فبقي للحمل 6 اشهر امام شافعي رحم الله اکثر موده 3 کال ده 2 کال نه 3 کال والشافعي رحم الله يقدر الاكثر اندازه لګی د اکثر تقرر د اکثر کې به 40 سنین باندې والحجه عليه حجت داغه خلاف ما هغه دی روینا الک يقدروا خبر من وصلت وکړه لوړه دوره کې مشکات کې وکړه ته القدر تقدر ولي وي ټول خبر یو شان دی لکه خیل میکا حجت هغه باندې هغه چې کوم روایت کو د شری جن حواله او ظاهر ادا د چنها د شری جن چې د خبره کړي د چې 2 کال د مور په خېټه کې ماشومي دا خبري پاکل معلومي کی سالات هونو کنه او کوم چې په قل معلومیږي او صحابي ذکر کی دا پدی هم ولي چې نبی له سلام نه اوریدلی دا مرفوع حدیث په حکم کی مرفوع حدیث پیژنې خیر الرسول نه دی ویل شوی که څنګه ولته نه دی ویل نبی له سلام قول فعل تقریر چې به کی ذکرې
قالت انها اشاره جنا شر قالت هو دا حدیث بیان کړي سماعا اوریدلې دې العقل لا يهتدي الیه دا عقل دې طرف ته هدایت نمومینو دې ته نشي رسیدلې لنډه دا ومن تزوج عامه فطلقها الاکبر ګوري جی یو سړي خزوا او د بل چا وینځوا صحیح شو هغه سې نکاح وکړه به ور طلاق ورکړلو توجه لکا طلاق ورکو به د طلاق نه بس واخستلا خبره پوه نه شو یو سړي خزا د چاوین زوا صحیح شټول برګوري طلاق ورکو به واخستلا اخستلو نه پس بچي پیدا شو دو صورت دي کچري شپږ مې شنو کوم مدته تیر شوی د اخستلو نه پس او بچي پیدا شوی بچي د دې سړي ولی پته لګي چې د اخستلو نه پس نه د وتی کړي چې دا د اغینه پیدای دغه کاغه وې کنه نه به شپږ مېشتو کې دن نه کېدلې معلومیږي د ولوغ د کم وخت نه دی نکاح د وخت نه دی نه پیږي او نکاح کې خو داوا ضرورت هم نشته ډایرک منګ ویلو فراشي قوي دی ډایرک اته منسوب شو کنه پوه نه شو به او کشبک مېشتې تیر شي ویازېتی شپږ مېشتې تیر شي ویازېتی به بچي وشو ربه دا بل احتمال نمراله چې لکه نکاح نه بس چې طلاق ورکو به واخص صلاغې کې وتی کړی دا هغه کې خو براش کمزور دی هغه کې دا ضروری ده کنه دا و بکیله به پته وګورئ ومن تزوج عامه چا چې نکاح دی وینځ سره وکړه به طلاق ورکو به واخص صلا فین جات کچری دی کجرا تب کو په ولد معنی لاقل من 6 اشهر منذ يوم اشتراها داغه اورځ نه چې دی اخیستوا لازمه پر سری منذ يوم د سیم ویل کیږي داغه اورځ نه اشتراها د کوم اورځ نه چې دی سری اخیستوا لازمه ماشوم نسب پلار باندې لازم و الا کشپنګ مشتنی دي دا د شپږ مشتر کم مسله وا کشپنګ مشتي شي ویازت به نه لازميږي ځکه به کې بل احتمال امراله لانه في الوجه الاول کی ولد المعتدته دا خبر مالانه وکړي برګوري طلاق چې ورکو عدت شروع شو کنه شو کنه او معتدی بچی رغي اخو پراشي اقواد مالا قوي ویلو کم یو دي او معتدی بچی دي گویا چې د شیرانه مخکې ولوغ جوړ شوی دی شیرانه مخکې کو د طلاق زمانہ وا دا خبره مانه وکړ یار ما نکاح تړولې وا خیال هم ده کنه فإن الولوغ چې سابق د بشرا باندې ځکه بشرا نه پس وې د بشوا مشته کې نه پیدا کېدلې او په الوجه الثاني دمو وجه کما چې د شیرانه پس شپږ مشتي ازر ټیم تر شوی به ماشوم پیدا شو نه به دا ماشوم ولد د مملوکی دی او د فراش د ام ولدیم نشو ویلې فراش د وینځ دی دا و په کې ضروری ده پدن لګي پوه شوي کنه خبره ماري وخت نه فراش اقسام بیان کړیو کنه بهرحال کشر شپږ مشلانه دي تیر شي ویني معلومیږي شرانه مخکې دی او بعد طلاق دی هغه معتدی فراش اقوای څه ده کنه او کشر شپږ مشیا زیات تیر شي وی دي نه به دا سي معلومیږي چې د مملوکی بچي دی مملوکی بچي خو فراش کمزوري ضعیف هغه کې چاته ضرورت دی داویتا وفي الوجه الثاني شکل شپږ مې سیازه دي تیری شوی د شیرانه بس به ولد د مملوکی دي لانه يضاف الحادث دا به قاعده ته اشاره وکړه لسمه ماده ته پر ګوره لکه لسمه ماده مې درته سویلی و الاصل اضافه الحادث الى اقرب اوقاته اصل لا دي چې نو شی پیدا شي کنه او مخکې دوه اوقات وی درې نو کوم چې ورته قریب دیغه ته منسوب کا نو یو دلته شیرا وقت دی یو د طلاق وقت دی یو د نکاح دی کوم ته منسوب کو شیرا نفسته لانه يضاف الحادث بمنسوب کیږي الى اقرب وقته فلا بد من دعوه دعوه کې ضروری ده کچ معنی ده وهذا اذا كان الطلاق واحدا باينا او خلعا او رجعيا الکدا قصيده طلاق چې وکلو هغه مالانو ویلي چې طلاق یو باینو یا خلع یا رجعو هر کله چې وینځ ته دو طلاق شینو به خو هغه چي هغه حراميږي په حرمت غلیظه سره یار وینځ چې د خزه یو دو طلاق ورکی طلاق مغلظه نه دي څه نبی به څو کې مبارک غوري به تر 2 کالو پورې ماشوم ثابتيږي 2 کالو پورې نور خبره کوي اما اذا كان کله چې دا طلاق 2 ثابتي کې مناسب
الى سنتين پورې من وقت طلاق نه والا د شران نه یادو ښا چانه ولی موږ دا خبره شروع کړې وکنه یار پرونم ویلیو درس کابل پرون زیارت دورځي چې د معتدی بچي وشي د طلاق باین والا تر څو کالو پوری 2 کالو دن چی بغیر د داوی نو که 2 کال نه زیاتی به داوا مانی ویلی مو کنه حق قصد به کمره لانه حرمت عليه حرمه غليظه وسی وجب اوري برګوري دا قسم نه دا کړي ک طلاق کوم ور سر نه ووري سر نه وینځه خزوا طلاق ولا ورکو 2 طلاق یعنی مغلظه کړه صحیح شو به واخستله صحیح شو به شپږ میشتي یا واته میشتو کې بچي وشو نو موږ ول ترڅو پوری به خاوند ته منسوب کیږي تر 2 کالو پوری وجه څه د سی ولنه کې چې د شرانه چې د مملوکي بچي جوړ کړه شرانه بس یو ته کړي دا او داوه به کی ضروری کا ته داوم نه د ضروری او تر 2 کالو پوری ثابتيږي او 2 کال د کوم وخت نه د طلاق وخت نه دا ولي وایي شرانه پس خودر بار حلال نه ده کنه یار ځکه چې د چا خزله طلاق مغلظ ورکو او وین زوابي واخ السلام وتن حلاليږي ترځي چې حتی تن کې ازوجن غیر نه راغلي بس دا یو کار خالی کولای شو چلته واړو ورکا چې دا د طلاق نه 2 میاشت 2 کال تیر شوی ک نه بغیر دا وینه به ثابتيږي او 2 کال زیات تیر شوی به ونه څه کوي لأن كذا چې دا حرام شو بری سلیمانی به حرمت غلیظه فلا يضاف الولوغ بن منسوب کی الا الى ما قبله د طلاق نه مخکې بیاړو لانها ذکر خذ نه حلالي کې بشرا سره موږ د سینې شکول شرات واړو ومن قال لامتي ان كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت على الولاده امراه فيوم الاكبر غوري وینځ تی ویل کستا بخېټه کې بچي وی توجه دا بزمانه صحیح شو وینځ راکا فراشي کمزور ضعیف یادوما مې ولد نه ده بی خزي گواہی ورکړه جی بچي وشو دې خزي بس ولده جوړه شو لکه گوي چې مونږ ویلي ولده کله جوړيږي چې ماشوم پیدا شي او به داوم وکي زمانه ده بدلته دا وکړي وکنه عمل په دوران کې کنه رسېږي ومن قال لامته ان كان في بطنك كچري وستا بخيټه کې ولد فهو مني فشهدت على الولاده من امراه گواہی ورکړه فهي ولده لان الحاجه دلته حاجت تعین د ولد ته نور خواغه منلی چې ستا به عمل شته مخکې مثلا ویلی و ثابتي کې بذالک شهادت د قابلیه باندې بل اجماع خبر خاصانه ده کنه تک زر زر ویوا ومن قال لغلام هو ابني ثم الاكبر وګوري یو ماشوم په بار کې چې ویل لازم ازوي دي دې سړي ویل لازم ازوي دي صحیح شو ښا د ماشوم مور رااله وایي خزه میمه او سړی مړ شو اوس مسله دا چې ماشوم یې زوی حساب شو میراث په ورکه یو دا خزه څه حساب شو مور نور خبره کوه ومن قال لي قيدون بكيد ومن قال لي غلام هو ابني جيمني ثم مات بمرشو فجاءت ام الغلام رالا وقالت وي انا امراته چې دای زوی د خوځي خزه مکان خلکو فهي امراته دا به خزه حسابيږي او هو ابن او دا به زوی حسابيږي دا خزه او دا لګ ماشوم به زوی ترثانه دوړه به څمړي وفي النوادر كراغلي وجعل هذا جواب الاستحسان امام محمد رحم الله دا کوم قصه کړي چې دا ایزي دغه خزه او میراث به وړي دا به استحسان باندې عمل ده قياس تقاضا دا کوي چې خزه د میراث ملاونه شي کا والقياس الله يكون له الميراث قياس وي خزه د میراث ملاونه شي برګور یلکا ولی خزه د ولی میراث ملاونه شي ځکه دا میزوی د دې سره خدای نه د لازمه چې د خزه ذمہ ده کلی شي د خزه دولوي تی وینځوي کنه او ولده وی ځکه د ازوی تانه پیدا شوی دی مړ شو ته آزاد شو هغه مړ شو ته څه شوی آزاد ټیک د آزاد مې منو خو خزه نه بهر حال میراث نه شولې قياس د تقاضا یعنی میراث لپاره قوي دلیل پکار دی دلته خو کې احتمال رااله لا حجه مال احتمال الناشي ان دلیل اندام ویلو کنه وګورئ 77 نمبر ماده ده څو 77
قياس لأن النسب چې كما يثبت بالنكاح الصحيح سره ثابتيږي يثبت بالنكاح الفاسد سره ثابتيږي دا صفته ده دغشان بالوتيان شبهتين سره ثابتيږي دوا وبملك اليمين سره دري بلکې مجموعي تور څلور شو صرف اول کې میراث لري باقي دريو کې نشوړي خزا فلم يكن قوله وسراشي دا اعتراض چلکا د سړي ویل چې دا میزوی دی نو وس دا د خپل دلیل شو چې دا مورې زما خزم ده دا نه شي ویلګا نو شو دا یعنی قول د سړي چې دا میزوی دی دا اقرار د دې ماشوم د مور په باره کې نشو چې خزمه ده نو فلم يكن قوله نشو قول سړي اقرار بنکاح باندې خوج د استحسان دا د مولوی صاحب یاد ساتي دا صورت ال د استحسان والا چې خزه په هوریت باندې مخکې مشهوري چې د آزاد خزه ده دا سره پویږي او که خزي هوریت معروف نه به مدقق قياس بچلو خزه به میراث نه وړي دا قصه به کې لګو وجه د احسان دار چې مسله فيما باغ ذکر اذا كانت معروفه چې دا خزه معروفه په هوریت باندې یو دا دویم دا خبرم خلکو کې معروف وي چې دا ماشوم د خزي زوی دی دا مملانو ویلې او بكونها او دا خبره چې دا خزه الغلام ده او نکاح سیده پوه شو دې پوری اوس راشي والنکاح الصحيح هو المتعين لذلك وسم به کې شبهات شته خود مردا چې نکاح سیه دا متعین ده د ثبوت نسب د پاره کا او موږ ویلي ماشوم نسب ثابتولو کې به کوشش کوو نو موږ به د سکو د ماشوم د نسب ثابتولو د پاره به هغه بهترینه وجه راوړو هغه نکاح سیه ده چې هغه رواخستل او به کې دا بل مرشي چې دا خزم ده وضعن دغشان دغه او عادتن دغشان وضعن مطلب نکاح باقاعده ودا شوی دی د بار د چې ماشومان راوړي عادت هم دار خلک د نکاح نه ماشوم راوړي اوس راځي د بل سړي وایي ولو لم يعلم بانها حره کشری دا معلومه نه و معروفه نه و چې دا خزه چې د ماشوم مرده حره ده او به ویل چې زی خزه ما ورثو دی ویل کې نه مړی ته خو ولدی دې صورت کې میراث نه وړي کا ولو لم يعلم بأنها حرة فقالت الورثة أنت أم ولد تخم ولدي فلا ميراث لها ولي لأن ظهور الحرية باعتبار الدار لكبر وګوري دلته د حریت د دار د وجنه دي چې دارول اسلام کې دا خو بس حر بي دي ته اصل ویلې کیږي خدای د سوي پدن لګي بار پوي شوي کنه بر وګوري ټول اصل دا دي چې څوک په دارول اسلام کې نو حر بي اصل په بني آدم کې سره حریت ده نه د خزي حریت د چانه ثابت شو اصل نه او اصل دلیل قویه نه دی چې دا اثبات وکړه صرف دفع کولای شي دا صرف څه کولای شي دا ان شاء الله مفقود کړه شي صرف څه کولای شي دفع اثبات نشي کولای چې خزي حق ثابت کی په میراث کې ځکه ظهور د حریت به اعتبار الدار دا حجت دی په دفع الرق ټیک دا و دفع کولای شي وینځنی لا فی استحقاق الميراث دومره قوی نه دی چې حق په میراث کې ثابت کی